دا ریډیو پښتونخوا چې کله په دې مردان کې قایم شو د هغه وخت نه دا ادبي محفل چې کوم دی دا دلته ما او مهرم دی شروع کړ سره دی چې اکبر الدین ما سره په دې کې کار کړی دی واجد نور هم کړی دی بیا په 2013 کې چې دی ګورنویت صاحب هغه مې د بار نه راوسته او هغه الحمدلله چې تر ننه پورې را روان دی خو د پروګرام کې تر ننه پورې زما په خیال چې داسې شاعر به نه وي چې هغه ما د دې پلیټ فارم نه ولس ته نه وي ښودلی د ډېرو شاعرانو حوصله افزایي موږ کړې ده او د هغې اواز د هغې چې کوم هغه مرام دی هغې نه موږ پښتانه اګا کړي دي او هغه شاعر ته هم خپل حق رسېدلی دی دغه شان بلا ادیبان شاعران چې هغه ډېر لوړ نومونه دي چې په دې کې ډېر خلک هغه اوس موږ سره نشته دغه شان د کشر کل خدمت هغه هم د دې ځای نه موږ کړی دی او ډېر په صحیح توګه باندې م کړی دی تیر دغه لس کلن پروګرام الحمدلله د کامیابۍ د مختلفو پړاوونو نه راتېر شو زه د خپل استاد د خپل مشر شعیب صادق صاحب زه خپل محسن ګڼم او زه د هغه شکرګزار په دې وجه باندې یم چې زه هغه د ګوتې نه ونیولم او زه هغه د ریډیو ته راوستم او نه صرف په ادبي محفل کې خلکو سره متعارف کړم بلکې د یو کو آر جې په طور باندې هم ځان سره زه هغې انټروډیوس کړم او الحمدلله نن ستاسو په وړاندې باندې هم او د ریډیو پښتونخوا د زرګونو مینوالو مخې ته هم لګیا یم او د پښتو ادب دپاره هم او د اردو ادب دپاره خپلې هلې ځلې کوو د دې سفر کې دې مقام ته چې خیبر را رسېدلی ډېر پریوتی او لوېدلی دی په لار کې نو دې سفر کې به شعیب صادق صاحب او زه را روان وو کله به شعیب صادق صاحب بیمار شو کله به ماته مسله راغله کله به هغې ځان لو کله به موږ دواړه کله به ورسره زه وم کله به ورسره نه وم داسې بلها شاعران نومورکي شاعران د پښتونخوا د بېلابېلو سیمو نه چې په هغې کې ممند ایجنسي راځي په هغې کې سوات راځي په هغې کې بونیر راځي په هغې کې خیبر ایجنسي راځي اوس خو ضلعې شولې دا هغه ځای نه خلک موږ سره راغلي دي هغې غږ د هغې شعر د هغې چې کوم د پښتو ادب سره د پښتون ولس سره د مینې او کوم سپېڅلي جذباتو هغه موږ د دې ریډیو پښتونخوا د مایک په ذریعه باندې د ولس غوږونو ته رسولي دي الله تعالی دې وکړي چې زموږ دا سفر او زموږ دا ملګرتیا او د پښتو د ادب سره د پښتون ولس سره د مینې دا کم مزی دی دا نور هم مضبوط شي او موږ د پښتو ژبې دپاره د ریډیو پښتونخوا دپاره د دې مردان د ولس دپاره ټولو پښتنو دپاره نور هم ګټور قدمونه چې کوم دی پورته کړو بطور سټیشن منیجر بطور پروډوسر ما لیدلی دی چې پښتونخوا ریډیو مردان کې چې کم پریزنټر هم کار کوي ډېر زیات محنت کوي خواري کوي او هغه کوشش دا کوي چې څه تخلیقي قسم پروګرام وکړي هغه داسې یو پروګرام کوي چې مطلب هغه د ولس هم خوښ شي او را روان وخت کې د هغې څه افادیت هم وي هم دغه شان پروګرامونو کې د ادبي محفل یو داسې پروګرام دی چې دې کې دی ډېر زیات شاعرانو ته موقع ورکړې ده دې کې داسې خلک هم راغلي دي چې هغوی په لومبي ځل باندې پروګرام کې شرکت کړی دی د هغوی شعر خلکو اورېدلی دی نو دې کې د شعیب صادق صاحب او ګوهرنوي صاحب ډېر زیات کنټریبیوشن دی د دې په کریډټ باندې ډېر ښه کار دی چې دوی ډېر زیات خلک انټروډیوس کړی دی په دې فورم باندې دې سره سره زه به دا ویل غواړم چې دا داسې یو پروګرام دی چې دې کې ډېرو خلکو ته حوصله افزایي میلو شوې ده ما داسې خلک هم زه هغوی سره میلو شوی یم چې هغوی ما ته ویلي دي چې باید دې پروګرام ته موږ راغلي او دې کې موږ شرکت کړی او موږ ته ډېر زیات انکریجمنټ میلو شوی او د دې ټولو نه یو غټه خبره چې ډېرو خلکو ته شاید د دې خبرې پته نه وي چې موږ سره دې ټایم کې کم پریزنټرز کار کوي هغې کې ډېر ښه پریزنټران چې دي هغه لومبي ځل هم په دې پروګرام کې پښتونخوا ریډیو د ادبي محفل پروګرام کې راغوښته شوي ایز ا ګیسټ او بیا هم د دې ریډیو ایز ا پریزنټر هغې سره جوړه شوي نو زه د دې خبرې داد ورکوم شعیب صادق صاحب ته پروفیسر ګورنوي صاحب ته چې دې ډېر زبردست کار کړی دی او دا د دې ولس او د دې علاقې دپاره د پښتو ادب د پروموشن دپاره د دې یو ډېر ښه کار دی او د دې ډېر زیاته ستاینه کول غواړي زه هم کومه او هم دغه سلسله کې نن موږ یو وړوکی تقریب انعقاد کړی چې هغې کې د دې موږ حوصله افزایي وکړو او دې سره یو ملاقات وشي ګرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو غږ اورئ د ریډیو پښتونخوا اف ام 92.6 مردانه پروګرام تاسو اورئ د ادبي محفل ګلونو اوریدونکو د هغه خلکو به کچه خیال وساتئ کم خلک چې په خپله بېوسه دي او هغوی تاسو ته سترګې په لار دي خو د دغه سعادت د حاصلولو دپاره به لومبی خیال د ځان هم ساتل پکار وي
که چېرې د پاره مرګي لرګي نه کړو نو بیا به هم په دې ورځ د دې ریډیو FM 92.6 مردان نه ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د راروان پروګرام پورې شعیب صادق او ګوهر نوید لور کې اجازت چېرته چې اوسئ نو ښاد او آباد اوسئ خو په خپلو دواګانو کې موږ مه هېروئ د الله په امان.